رسول الله مبارک سے فرمائی خیرکم خیرکم لأهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه د خپل کور خاوندانو سره خي وانا خیرکم لأهلی او پتاسو ټولو کې د خپل کور د خاوندانو سره خیم مونږ سيو مونږ په بار ډیر خيو دوستانو سره عزیزو ته هوټل تمزو او کبانم پیخرو دوستانو سره صدریاب تمزو خرچیم پیکو دوستانو سره مری تمزو او ابتابات تمزو سواد تمزو او پیسې په لګاو او خندا خوندي مو سره کو او چې خد ته کوټ ته دن راشو خور لور او خزا او مور نو بیا زمری د بریتونی ویلي بوت سوت هغوی بیا نار الکه خدمت خو دې بې وقوفه د مور کوي ماشوم خو دې مور لوی کړي دې میلمه ته حیا خو د ښځه راولي چې میلمه دې راشي شربت ولا کوي ډوډۍ ولا پخوي چای ولا پخوي چرګ ولا پخوي عزت خو دې ښځې جوړ کړی چې جامې د ښکلي سري کې ورته واچو مټې پکې وی کور کو دننه عزت دله چې د دوست ښځه لور دې راشي نو د کور صفایي او څادر پکړ کې ورته ښځه دی اچوي او مور دې ورته اچوي نو ډېر بې وقوفاني بار د دوستانو سره خندا خوندي چې کور ته لاړ شي نو بیا سترګې بقې نیولي هلته یې د ځان نه لوی لاټي برنس جوړ کړي یم ښځې ښځه یاری مور یاری خویندې یاری کور کې بیا د بدماشۍ چالونه کوي داسې به نه کې دا ګناه ده رسول الله مبارک فرمایي خیرکم خیرکم لأهله خی انسان کم دی انسان هغه دی چې ښځې سره خي لور سره خي مور سره خي خور سره خي وانا خیرکم لأهلي وی تاسو ټولو کې د خپل کور کې د خپلو لوڼو سره د خپلې بیبي سره وغیره ښه یم ته سلوک به سره نو دا هغه بد اخلاقۍ باندې زما صبر دی چې دا مرتبه خدای راکړی نو دا خو مې خیر کتاب کې لیکلي لیدلې دي خدا بله واقع مې چې اورېدلې دا دویمه چې درته اوس کوم هلکه دا مې اورېدلې ده ګولې ښه هسې نه چې وایي دا دې په کوم کتاب کې لیدلې چې ته مې چا نه اورېدلې ده وی یو ځل دا میرزا صاحب کور ته راغی نو دا ښځه ورته ښځه خو یې بد اخلاقه وه نو ښځه ورته وایي ته هم ځان ته پیر وې خدای ما خو ځان ته نه دي ویلې دا خو خلک وایي که نه ما نه دي ویلې نه نه وایي څه چل بیا شوی دی وایي دا دې په هوا کې مې یو سړي ولید چې داسې روان دې ته پیر وایي اته په ځمکه توخېږي او ځان نو بس ده ورته وایي دا په هوا چې دې ولید او روانو رښتیا وایي دا منې چې نیک سړی وایي نه به منم وی قسم په خدای کې زوم اوس مې منې که نه منې وی ته وی خپېرې ځکه کږې وږې منل خو پکې نشته که ما یو دوست ډاکټر دی نوم یې درته نه علمه ما ورته یو ځل ټلیفون وکړ مې لکه زه درځم کم ځای کې نو ما ته وایي چې بس ته راځه کلینیک ته زما کور والا بیمار دی دې ډاکټر له بوځم مې څه چل دی په ډېره ناجوړ ته خو په خپله سپېشلیسټ ډاکټر یې څه چل دی وایي ټوخېږي یاره ما ته وایي چې یو ډاکټر له مې انټي له بوځه نو مې تېره ټوخي علاج په خپله هغه ډېر ښه سړی دی او ښځه هم ډېره نیکه ده ما نه د مسلو تپوسونه هم کوي په موبایل نو ما ته وایي مولوي صاحب ګورې شیخ صاحب ګورې موبایل مې کولو کړی دی ښه ستا خبرې اوري ما ځکه ته ته یارېږې ته ته نه یارېږې ګپ مې لګاوه ستا نو ما ته په خپله سپېشلیسټ ډاکټر یې نو ته په خپله د ټوخي بوتل دارو ته نه کېږې ای مولوي صاحب وی قسم دی که معملي ما ته وایي چې ته خو نه پوهېږې ته خو کامپاوډر یې زمونږ د مولیانو هم دا حال دی مونږ مولیان هم چې کور مسله بیان کړو که نه او په ښځه ناشنا ولګي وي ته په دې نه پوهېږې دا بل مولا نه به تپوس کوو بد اخلاقه ښځې ډېرې زیاتې خیرې کنځل دا چې څومره نن سبا جګړې جوړې د ښځو د لاسه جوړې سړی به ستړی ستومانه راشي خولې به ترې بېږي سسپوره به یې په اوږی لور به په لاس کې نیولي رمبې به ورسري ستړی ستومانه به او چې راننوځي ښځه دا که نه ګرځه دغسې هغه ماشوم دله بیا ګاونډي وواو نو خو ستړي بس په ټوپک ورمنډه کړي هغه چریدار ټوپک چې در نیکه د کور پروت و چې ته زنګ شوی ټوپک یو زنګ شوی کالتوسي په سترګو چلم نه ورځي راوالي ښه اوس زما بچې ډز ډز سړي ولې مړې هم ښځې جوړ دی هوښیاره ښځه دې ته وایي چې خاوند ته ال نه وایي که جنګ هم وشي او دا بګاونډي یې هم وایي نو ښځه خاوند ته وایي ستا بچي روانه یې ستا بچي ورته لومبې کنځل کړي ځکه یې ووهه
بچې دې سم کا دې ته خیاره خبره کور کې جګړه مصیبت فتنه نو سو بیماری شوه لکه بې ستري شوه ناپوهتیا شوه او ناشکري شوه او بد اخلاقي شوه د دې علاج به څه کوو نو چې پخوا مې یو ځای کې تقریر کوو مې دا علاج به څه کوو یو بابا پکې اواز ورکوي مولوي صاحب کوتک ته خدای لري مې بابا جي قسم دې که د کوتک د چلولا سې دلته مونږ ته ځان نیغ کې ټول جومات کې ناستي طالبان راټوخېږي کور دې نه پرېږدي او کوتک دې خدای لري کوتک علاج کوي دا مسله ذهن کې واچوي د ښځو وال په شریعت کې جرم دی اوس به ته ماته وایې چې خو څنګه جرم دی قرآن چې وایي قرآن معنا دی نه پېژني واللاتی تخافون نشوزهن الله قرآن کې وایي هغه ښځه چې هغه ناشده ده ناشده څه ته وایي دې دوه معنی کوم یو دا چې خاوند ته رابرغېږي خاوند ته جوابونه ورکوي خاون وسره دوی منشي ویلو خاون په کور کې رټي د خځې مخ کې د خواخې مخ کې د خور په مخ کې او رابرغېږي ورته دا یوه ښځه او بله دا چې فاسقی دې زمانه کې په موبایل پردو سړو سره خبرې کوي ازاده ښځه یې ازاده مارکیټ ته ځي خاون ورته څه څه کوي زه وایي بس ځان له سودا راوړم کولاو مخ په دې مارکیټونو کې ګرځي ازادي کوي په موبایل دې ته ناشزه وایي ګورې ښځه په مالګه که زیاته کمه شوه په دې ول په شریعت کې نشته ډوډۍ وسوځېده د په دیوال نشته ولې ته توی شو په دیوال نشته په شریعت کې چا وی چې په دیوال دی انسان د غلطي نه کېږي ستا نه نه کېږي د ښځې نه هم کېږي که یو خبره درته کوم دا بعضې ښځې چې لګیا وي مونږ ته دا چل دی دا څه ناڅه غلطي ده مونږ د خلکو هم ده مونږ هم په بې ځایه خبرو ښځې ډبه وټکوي مالګه زیاته وي بس کوتک وته ونیسو انسان نه غلطي نه کېږي چیني ته توی شي غوړي ته توی شي بس کوتک وته ونیسو هلته چې د په لاره روانې او د ښځې رور خیال نی یا د سخر به د خیال نی او ته به راشې وایي هغه دوس خو ما سره میلاو شو پلار دله دی ما ته خو یې په خیر عالي ونه وې نو د باګلو دله ته به ورته وایې که تا ته به وایي مشر دی که ته مشر یې نو ښځې ته وایي که ته بیا پلار کره لاړې تو په ما په دریو طلاقو طلاق دی وایي که نه که تا بیا رور سره خبرې وکړې رور کره لاړې په ما به په دریو نو بیا سبا ستومانی بیا ملا ته وایي یاره ما د خولې نه خو دا ټکې وتی دی اوس خو صبرېدل نه کېږي دا خو به پلار کره ځي او دا خو به رور کره ځي اوس به څه کوي نو زه یم چې ښه مضبوطه خښته مې نه وي او په دا مازدیګر مې ووایم دا سړی مې ډېر بدي شي دا په خولې نه طلاق لفظ بس پام کوي د مارونو ګورې زما خبر اصلاحي وي خفه کېږي ما د طلاق دا لفظ به د خولې نه بلکل نو باسئ په معمولي خبره په درې کاڼي طلاقه په معمولي خبره دوست سره به دې روانه شي او که تا ما تا سره خبرې وکړې او تا سره مې کاروبار وکړو د ښځه په درې کاڼي طلاقه او د اوس بیا سبا ستومانی بیا وایي خو دې کاروبار ته زما ضرورت دی نو خوار چې ښځې څه ګناه کړی چې دا خبرې کوي غوسه شوی اسې تاسو نه یو تپوس کوم که ستا لور ته څوک دا الفاظ وي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې وایه که نه چې ستا خور ته څوک دا وایي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې چې ستا لور څوک ستا په کور بنده کړي خفه کېږې که نه چې ستا لور ته څوک تا یادوي او تا کنځل کوي یو ورور په ته ورته کنځل کوي یو مور یادوي نو ته خفه کېږې که نه نو دا هم د چا لور ده دا هم د چا خور ده مونږ ډېر ظلمونه کوو په خلکو مونږ ښځو سره ډېر زیاتي کوو پلار کره نه پریږدو ورور کره نه پریږدو بې ځایه ډبو په دې وال په شریعت کې نشته که څوک وایي ماته دې وایي قرآن کې د نشوز ذکر دی ناشده او هغه فاسقه فاجره فاسم بنده ورته غصه کوي او هغه ښځه چې خاوند ته رابرغېږي لیکن هغې هم وال په سویمه مرتبه کې دي ګوره فعظوهن لومبې به نصیحت ورته په نصیحت کارو نه شو نو وضربوهن نو بیا وهجروهن فی المضاجع ملاسته به جدا کړي کټ به جدا کړي په دې به پیش هم رسول الله مبارک فرمایي چې کټ جدا کړي نو په کوټه کې دننه جدا کا حجرې ته مه تخته روانه به جوړه شي نوره به شیطان پکې کار وکړي کوټه کې دننه بیا ښځه ستومانه شي زر به رضا شي یو موقع کې رسول الله مبارک یو دینی مسلې د وجه نه کوټې نه بره ختلې او بالخانې ته یو میاشت لا خو په خپله بیا راکوشو جوړو شو جرګې پکې نه دي شوي
نو لاول نصیحت وکړه کو نشو ملاس ته جدا کا او که پاغیم کارو نشو نو بیا وضربوهن بیا والي شي هم څنګه به وي وال د تعذیب د پاره نه چې عذاب ورکه تعذیب د پاره تعذیب ادب د پاره وال جدا دی او د عذاب د پاره جدا دی رسول الله مبارک سوی اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې خذوي نو په مخ بنوي مخ دا ډول دی سپی هم زمون علماء لیکلي دي په مخ بنوي خرم په مخوال ګناه ده غویم په مخوال ګناه ده دا ډول دی ته ګوره چې ساروي له مخ له غزار ورکه مخ د نه لای کنه دا ډول زمون فقها بیا ردینه مسالې او باسری وت قیاس وای دوی سوي په مخ ولې مو ځکه دا ډول دی نو دا ډول په ځای به نه وي په سر باندې وي سر دا ډول دی خدای چې سپین شي تورې او نکری دې په پورې کوي او پکې کالیګان شي کله ماره او پسینه بنوي دا ډول دی خدای په دلته کالی اچي او په جامو دلته ګلکارې کوي غلبند شي په دې لاسونو بنوي په دې ګوتو خدای په نکری دې پورې کوي بنگړي پکې چې ګوتمه چې دا ډول دی په دې لاندې خو بنوي خدای په نکری دې پورې کوي پازې پیچي نو ماته طالب چټرولېږي په کم ځای وو یہ پا مخ او پا سٹ او پا مره او پا سینا او پا لاسون او پا خو بنوی نو پا کم زی وو میں پا دی املا ڈب ورکا وکنا ضربن غیر مبرحن رسول اللہ مبارک فرمائی سخت وال بنکے ایسا خرخو ندا دا قد وخز وال جیب نورنا پا دریم مرتبه تعذیب نه تعذیب پا ملا وغیر سخت وال بنکے پا والو خز نسمیگی پس سبا خز سمیگی وائی دین مدرسہ کې داخله قرآن ورته وخایا د پیغمبر مبارک سنت ورته وخایا او شریعت ورته وخایا قسم په خدای په شمائل ترمذی کې راځي د رسول الله مبارک په اخلاقو کې سفر مای ما ضرب امراه ولا خادما قط صحابي وی رسول الله مبارک په خپل جون کې بیبي نه دواله او نه غلام نوکر خادم والد حالانکه د ټوله دنیا د سړو د خزو اخلاق یو ځای کا قسم په خدای کې د بیبي عائشې صدیقې د اخلاق وتا د خپې دوړې تمرسي دا پس د پدین دینه وتا شریعت والا علاج نه شریعت او خای خزوتا دین او خای خزوتا قرآن او خای د صحابیات او حالات ورته بیان کې او یاره خزوتا د خپل خاون حق او خایا د خسر حق ورته او خایا د خواقي حق ورته او خایا د بچو د گاونډي حقوق ورته او خایا په خپل بسمای د بنسات البنات دې د پاره د مارونو ضرورت موږ جوایو د جنکو مدرسې جوړه کې نو ضرورت دې د پاره دی د جنکو د مدرسې ولې ضرورت دی چې خدای پکې قرآن زده کې او خدای پکې دین زده کې او شریعت زده کې او خدای پکې د خاون حقوق پیژني د جنې مدرسه د خدای لومبه غېږه د خدای لومبه مدرسه ده ماشوم لومبه چل کم ځای کې زده کوي د مور په غېږه نو که مور دیندار ده بچي به دیندار لوي او که مور بېدینه ده بچي به بېدینه وي څومره خوان کوي چې مور حافظه ده او ماشوم له پی ورکوي او مور د قرآن شریف تلاوت کوي ورسره څومره خوان کوي چې د قرآن تلاوت کې اودسې کړی دی او ماشوم سینې ته پروت دی او لګیا ده د قرآن شریف تلاوت کوي دې بچي باندې به برکت وي او که باندې او چې کومه ښځه بېدینه ده او کودله ده او ماشوم یې غېږ کې دی او کنځل کوي دې ماشوم ته به څه برکت میلو شي دمارونو دا الحمدلله چې مولانا صاحب تاسو ته دلته کې مدرسه روانه کړه مولانا صابر صاحب ټول وای الحمدلله مدرسه د روانه کړه او د مدرسې نن افتتاح ده الحمدلله ټول بخبل لونه خويندې مېندې راولې په دا مدرسه کې به داخله وکړي خیر ان شاء الله دین بس تلاوت د خزو خطای ګره اکثر مون غلط وای الحمدو زمون په کلی کې وګړای وسته خدای وبخیمړه ده نو ما وته یو ځل وی تر ته مستر کنو خو توبه بس الحمدلله خیر رب العالمین نرحمان نرحیم تاسو ګوره ټول غلط او دا ستاسو دعای قنوت چې تاسو اللهم انا تاسو کدا وای ټول غلط پر
والا نکفرک والا نشکرک مسکه نو ما ته مونږ ما ساده نیار زکړو تلا پیدام نه وي ما ته اوس تر حال نه وي او ما ته غلط وي ولې هغه نه پیدا سره مسکه وسره مسکه نو قرآن بزدکی ترجمه بزدکی دین بزدکی شریعت بزدکی اخلاق نبوی بزدکی اخلاق عائشہ صدیقہ بزدکی دا رسول اللہ مبارک دا بی بی اخلاق فاطمی بزدکی مدرسۃ البنات ضرورت لیر زیاد صرف یو خبره کوم محتمم سیب تا مولانا سیب تا یو تاسو تنبیم چې خد کلم د کور نوزی نو پرده کې دی مدرسې ته دی یا بل خوازي پرده کې دی که نږدې دي داسې په ګاونډ کې خیر دی که یوازې دي خو چې لرې دي نو ورور دی ورسره دي دی رحم محرم ورته وایي ماما زوی ترور زوی لیور سره به نه دي چې چا سره مستقل نکاح نه کېږي به ورسره دي او دریم چې کوم ځای سبق وایي چې سړي هلته وي او امن د فتنې نه دا قانون دی څلور شاملې کړي دي او زه پکې یو څو خبرې ځان زیاتوم دویم چې کومه ښځه مدرسې ته ځي کومه جینۍ یا راځي موبایل والا مه ورکوئ موبایل نن سبا د ښځو لپاره لوی افیده او زه دا مې مدرسة البنات والا ته چې جینۍ دی د خولې تپوس نه کوي د استاد نه معلم چې استاد یې سړی وي د چټ په ذریعه یې تپوس کوي اگر چې د خولې تپوس جایز دی منع نه دی په شریعت کې خو حالات لږ خطرناک د چټ په ذریعه تپوس کوي او زه دام ورته وایم چې کوم استاد درس کوي که ښځه خو ټیک ده خو که سړی درس کوي او دویم ملګری دی ورسره ناست دي او یا که سړی یوازې وي استاد نو زنانه ورسره دی او مشره زنانه ناست دی دا د دې حالاتو په تناظر کې ده نازک دور دی خدای مکه چې د بدنامۍ ذریعه ونه ګرځي نو دا ضرورت دی تاسو ټول الحمدلله جزو خلق تاسو ښه خلق کې دیندار یې صالحان یې په دې ګرمۍ کې څومره لوی تعداد کې تاسو رانه او مولانا صاحب هم ډېر مخلص دی او ان شاء الله زموږ مولانا سمیع الرحمن صاحب دی او دوی سرپرستی کوي ان شاء الله د دې مدرسې ان شاء الله دا علماء کرام دي به سرپرستی کوي نو تاسو به ان شاء الله العزیز په شوق سره کوشش وکړئ چې تاسو لونه تاسو خويندې او زنانه دیندار کې خدای پاک خدای وتا قرآن او خی سنت وتا خو دین ورته خو کوي به ان شاء الله کنه او دې مدرسې ته موږ دعا کوو چې خدای پاک کامیاب کړي الله د خپل غیبی خزانو نه مدد وکړي او تاسو زنانه او د پر الله د حیا او د پردې او د خو اخلاق او د دین د ذکر ذریعہ وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول په جمع او ذل درود شریف وایي